أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. باب الجماعة وفضلها. باب دے پا بیان دا جمع کی چی پا جماعت سر المنز کوي. وفضلها و باب دے پا بیان دا فضیلت دا جماعت دا المنز. نو پدی کی اول مسئلہ دا ابتداء الجماعت دا جماعت المنز کل شروع شو. دوهم حکم الجماعت دا جمع دا المنز حکم. نو ابتداء الجماعت پدی کی اختلاف دے. بعض علماء فرمائی چې ابتدا د جمع د المنز په مدینه منوره کې شوې ده، او دویم قول دا دی چې ابتدا د جماعت د المانځه په مکه مکرمه کې شوې ده. د دې دویم قول دپاره دلیل د حضرت جبریل علیه السلام امامتی ده. جبریل علیه السلام په مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 2 ورځې امامتی ورکړې وه. مخکې امامت جبرائیل حدیث تیر شو. نو د دوړو قولینو په مابین کې تطبیق دا دی چې ابتدا د جماعت دا په مکه کې شوې وه، خو مواظبت ور باندې په مدینه منوره کې شروع شو. وجه دا وه چې مکه مکرمه دارالحرب و، په هغې کې صحابه مطمئن نه و، نو اکثر به یې ځان ته لمونځ کولو. بیا چې کله مدینې منورې ته دوی هجرت وکړو، دا خو بیا دارالاسلام و، او په دې کې صحابه مطمئنو، نو دی په پابندۍ سره په جماعت لمونځونه کول. دویمه مسئله حکم الجماعت د جمع د لمانځه حکم. په 3 مسائلو کې اتفاق دی. اول خو په دې اتفاق دی چې لمونځ د جماعت سره افضل او بهتر دی. دوهم په دې اتفاق دی چې په شریعت کې د جماعت ډیر تاکید راغلی دی. او دریم په دې اتفاق دی چې د بعضی عذرونو د وجنا ترک الجماعت جایز دی. د فقه په کتابونو کې بیا د هغې عذرونو تفصیلات موجود دي. مثلا یو شاعر هغه اعذار را جمع کړي. یو شاعر وایي اعذار ترک جماعت 20 قد اودعتها فی عقد نظم قد درر. اعذار ترک جماعت، عذرونه د ترک د جمع 20 دا شل دی. قد اودعتها فی عقد نظم، هغه ما ایښي دي په هار د دې مرغلرو کې، په قد دررې لکه د مرغلرو په شان. مرض یو مرض دی. نو یو کس بیمار دی، نو د دنه د جمع المنځ ساقط دی. که لاړو خو عزیمت دی، که نه رخصت ورته شته. مرض و اقعاد، اقعاد مانا چې شلی. عمی چې ړوند دی. و زمانت، نو اقعاد مانا ګډواله او زمانت مانا شلواله، ګډی یا شلی. مرض، مرض خو می ویلی. مرض و اقعاد عمی و زمانت. مطر بل مطر دی چې باران وریږي، نو دا د ترک د جماعت دپاره عذر دی. و طین چې خټي، باران نه وریږي خو باران خټي جوړې کړي. ثم برد قد ادور، بیا دومره یخني وي چې جمع ته تللو کې تا ته نقصان رسیږي، مثلا بیماریږي. نو دا یو شعر شو. مرض و اقعاد عمی و زمانه، مطر و طین ثم برد قد ادور. بیا قطع لرجل مع يد او دونها. قطع لرجل چې خپه دې کټي، مع يد د لاس سره، لاس او خپه دې دواړه کټي. او دونها یا خالی خپه دې کټ، د لاس دې نه دی کټ. فلج، فالج بیماری دی والی. وعجز الشیخ، او ډیر بوډای جمع تتلی نشي. قصد للسفر، او یا د سفر اراده کړی وي، نو جمع ته چې ځي نو هغه سفر در نه خرابېږي. خوف علی مال، بل عذر چې دی خوف علی مال. که ته جمع ته ځي نو خلق غلا در نه کوي، دکان نه دی غلا کوي، نو خوف علی مال.
قضا من ظالم دارنګ د ظالم نه ویریږي چې لاره کې می ظالم تلف نکی او دائن یا مسجد کې دی قرض خوا ده چې ته مسجد ته جمع تلاړ شي به دی راګيري چې هغه قرض می راکا وشهي اکل قد حضر وشهي اکل یا دی خوراک ته اشتیا ده قد حضر او ډوډۍ تیار ده نو ته وګه او ډوډۍ تیار ده نو بیا ول ډوډۍ خو جمع پرې ده ځکه بیا به د جمع کې ټول سوچ ډوډۍ ته نو د جمع نه به ډوډۍ جوړ شي والريح ليلا بل د شپې باد ده چې تیز باد لګيږي ظلمه بل تیاره ده چې سخته تیاری تللی نشي تمریض ذی علم یا داسې بیماری ده چې د هغې په وجه تا ته درد رسېدلی مدافعة لبول او قذر مدافعة لبول تشو میتیازو ټینګ کړی او قذر یا غټ او دسماتی ټینګ کړی نو او دسماتی ته دی ضرورت ده نو بیا جمع پرې دا اول او دسماتی وکړه ثم اشتغالا بغیر الفقه في بعض الاوقات عذر معتبر نو ما درته ویلي چې ګوره درې مسائل دي د اتفاقی دي اول په دې اتفاق دی چې لمونځ د جماعت سره افضل دی دویم په دې اتفاق دی چې په شریعت کې د جماعت ډیر تاکید راغلی دی دریم په دې اتفاق دی چې د بعضی عذرونو د وجنا ترک د جماعت جایز دی ما درته شل عذر بیان کړ څلورم که هیڅ عذر نو بیا د جماعت د لمانځه حکم څه دی فرض دی که واجب دی او که سنت دی نو بیا پدې کې اختلاف دی نو پدې کې درې مذهب دي اول بلکې څلور مذهب دي اول مذهب د احناف دی د احناف په کې دوه قول دي یو قول دا دی چې د جماعت سره المنځ سنت مؤکده دی او دویم قول د احناف دا دی چې د جماعت سره المنځ واجب دی وهو المختار مختار دا دوهم قول دی چې د جماعت سره المنځ واجب دی لیکن د سنت مؤکده او د واجب په مابین کې دومره فرق نشته یو بل ته سره نږدې دي دوهم مذهب د شوافع دی د شوافع هم په کې دوه قول دي یو قول دا دی چې د جماعت سره المنځ سنت دی او دویم دا چې د جماعت سره المنځ فرض کفایي دی دریم مذهب د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم پکې دوه قول دي یو قول دا دی چې د جماعت سره المنځ فرض عین او د صحت د لمانځه دپاره شرط دی فرض عین دی او د صحت الصلات دپاره شرط دی دویم قول دا دی چې د جماعت سره المنځ فرض عین دی خو د صحت الصلات دپاره شرط نه دی د صحت د لمانځه دپاره شرط نه دی دا دوه قول دي درې مذهب شو څلورم مذهب د اهل ظواهر دی د اهل ظواهر په کې یو قول دی چې د جماعت سره المنځ فرض عین دی او د صحت د لمانځه دپاره شرط هم دی نو د دوی په نیز بغیر د عذر نه ځان ته لمونځ نه کیږي دا خو د مذاهبو تفصیلو د احادیثو تفصیل پکې دا دی چې په بعضې احادیثو کې د جماعت حکم ډیر مؤکد راغلی دی او تاریخ ته ډیر وعیدونه ذکر شوي دي دا یو قسم حدیث د دې حدیثو تقاضا دا ده چې د جماعت لمونځ فرض او یا واجب شي دا کوم حدیثو کې چې تارک الجماعت ته وعیدونه راغلي نو څوک چې ورته فرض وایي هغوی د دې قسم حدیثو نه استدلال کوي او بعضې حدیث په دې دلالت کوي چې د جماعت مسله دومره سخته نه ده لکه د دې باب څلورم حدیث کې به انشاءالله تاسو ته راشي چې د جماعت مسأله دومره سخته نه ده نو دا احادیث د هغې خلکو دپاره دلایل دي چې هغوی د جماعت لمونځ ته سنت وایي سنت نفس سنت یا سنت مؤکده باب الجماعة وفضلها الفصل الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز د جماعت المنز دا د ځان ته لمونځ نه بهتر دی
ب27 درجة ووش درجه نو یو په ووش ده متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده پاغ الله می دی قسمی چې زما روح داغه په قبضه کې ده لقد هممت یعنی قصدت خامخما قصد کړی ده ان امر بحطب چې زه حکم کوم په لرګو باندې فيحطب چې د لرګي را جمع شي ثم امر بالصلاه زه به حکم کوم د المانزه فيؤذن لها چې د المانزه د پاره اذان وکړي شي ثم امر رجلا بیا یو کس ته حکم کوم فيؤم الناس چې هغه خلکو ته امامتي ورکي ثم اخالف الى رجال بیا زلاتم هغه خلکو ته وفي روایت نو په یو روایت کې لا يشهدون الصلاه د رجالین پسې دام راغله ده هغه خلکو ته ورشم چې هغه د جمع المانزه ته نه دی راغلي فاحرق عليهم بيوتهم نو دا غوی کورونه وسوځوم. نو د دینه معلومیږي چې تعذير به اهلاك المال شته چې د تارک الجماعت کورونه وسوځي خو تعذير به اخذ المال نشته لکه منګل باغ او پنځپیره او په دې باړه کې او ډیر زیات ظالم دومره قتلونه کړي چې د 4 زرو نم زیات قتلونه کړي مسلمانان قتل کړي په تعویز به هم سړی قتلولو او اسی به فضولم قتلولو چې خلک ویریږي نو 15 زرو نم تقریبا زیات نو هغه به چې جمع د چانه قضا شو 200 روپۍ به ترې ناخسته نو 200 روپۍ اخیستل نشته تعذير به اهلاك المال شته خو به اخذ المال نشته. دلته د ترمذی حاشیه د دې حدیث په سر دا چې ترمذی کې دا حدیث وګورئ نو الته حاشیه کې دا تحقیق لیکل دی چې تعذير به اهلاك المال شته او به اخذ المال نشته. لقد هممت ان امر بحطب ما قصد کړو چې زه حکم کوم په لرګو باندې فيحتب چې د لرګي را جمع شي ثم امر بالصلاه بیا حکم کوم چې تاسو جمع ودروي فيؤذن لها چې د المانزه د پر اذان وکړي شي ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف یعنی اذهب الى رجال چې زه بیا ورشم هغه خلکو ته وفي روایت لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم چې دا غوی کورونه وسوځم. والذي نفسي بيده فاغ الله می قسمی چې زما روح داغه په قبضه کې ده په دې پوه شو کنه دا تعذير به اخذ المال نشته. یو کس ماته معلوم ده ځان ته مجاهدم وای سکول ته تللی د افغانستان کې یو سکول کې ناست دی چې کوم ماشوم نه وخت راځي نو بس هغه نه جریمه اخلي 1500 نو چې مازیګر کېږي 16000 روپۍ ځان ته برابرې وځي. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم کچرتا یو کس په دې باندې پوهیده انه یجد عرقا سمینا چې د په مسجد کې پیدا کوي اډوکه چاغ عظم عليه لحما هغه اډوکی ته وای چې پاغي غوخه وي نو چې د اډوکی والا غوخه ورته په مسجد کې ملاويږي او مرماتین او یا ورته ملاويږي مرماتین حسنتین یعنی جیدتین زلف الشات ته وای د دې ګډ سمانو ته وای لشهد العشاء نو کچرته دا د ګډ د سمانو والا پانچې د ته ملاوي دیم په مسجد کې نو د ماخوستن جمع ته بتله او کده اډوکو والا غوخه ملاوي دیم د بد جمع تتله خو غوخه وډوکی پکې نه لدی وجه نه خلکو نه د ماخوستن جمع په مسجد کې پاتې کیږي. رواه البخاري ولمسلم نحوه. وعنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو رجل اعمى یوډون سړی ابن ام مکتوم نومیدو نو عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه ورته راغلو فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد زما د پاره یو قائد او رهنما نشته چې ما مسجد ته بوزي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له نو د نبی علیہ السلام نو غختل چې د جماعت د منځ په باره کې رخصت ورته ورکی فيصلي في بيته چې په کور کې منځو کې فرخص له نبی علیہ السلام ورته رخصت ورکړو. فلما ولى چې کله داړون صحابي واپس شو دعاه بیر وغختو فقال ورته فرمایل هل تسمع النداء بالصلاه ته اذان اوري قال نعم قال فاجب يعني ائت الجماعه نو بیا جمع تراشه لاندې نقطې لیکلي هذا على الاستحباب وتحصيل الفضيله
دا ډون سړی ته مستحبه ده، دا ورته عزیمت دی چې جمع ته راشي، که نه رخصت ورته شته. نو اولنی حکم رخصتو او دا دویم حکم عزیمتو. په ابو داود کې داسې الفاظ دي لا اجد لك رخصتا. ګوره ما درته تطبیق داسې وکړو چې اول دې ړون ته ویلي چې جمع ته مه راځه، زه تا ته اجازت دی چې کور کې ځان ته لمونځ کوه، نو دا اجازت د رخصتو کنه. او دا دویم چې ورته ویلي چې اذان اورېده ورته ویلي چې او، نو نبی علیہ السلام ورته ویلي چې فعجب، نو فعجب دا حمل کړو ما په عزیمت، نو یو رخصت شو بل څه شی شو عزیمت. په دې تطبیق اعتراض دی چې په ابو داود کې داسې الفاظ دي لا اجد لك رخصتا، ستا دپاره رخصت نشته. نو معلومیږي دا چې رخصت نشته، فقط په دې عزیمت عمل کوي. نو جواب دا دی چې ابن الحمام رحمه الله د ابو داود د دې جملې مطلب داسې بیانوي چې لا اجد لك رخصتا تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها. لا اجد لك رخصتا، تا ته زما په ذهن کې هغه رخصت نشته تحصل لك فضيلة الجماعة چې تا ته د جمع فضیلت هم حاصل کی. کور کې لمونځ کوه، خو داسې رخصت نه دی چې د جمع فضیلت هم درته پکې حاصل شي من غیر حضورها. نو د دې جملې معنی ابن الحمام صاحب دا بیان کړي. وعن ابن عمر رضی الله عنهما انه اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. ګوره د دې حدیث نه معلومیږي چې لږ سهولت شته د جمع په لمانځه کې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما د شپې اذان وکړو، او شپه داسې شپه وه د ماخوستن د لمانځه دپاره اذان وکړو، او شپه داسې شپه وه ذات برد وریح چې یخني هم پکې ډېره وه او باد هم پکې لګېدو. نو ثم قال، بیا د اذان نه وروسته دا اعلان وکړو چې الا صلوا فی الرحال، خبردار کورونو کې لمونځ وکئ. نو سخته یخني او باران دا بالاتفاق د هغې اعذارو نه دی د کومو سره چې ترک الجماعت جایز دی. ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بے او فرمایل چې بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یأمر المؤذن، اذان کوونکي ته به حکم کولو اذا كانت لیلة ذات برد ومطر، چې کله به شپه داسې شپه وه چې سخته یخني به پکې وه او باران به ورېدو، نو بیا به نبي علیه السلام فرمایل یقول فرمایل به الا صلوا فی الرحال، خبردار ګورئ کورونو کې لمونځونه وکئ. دا امر د اباحت دپاره دی، د وجوب دپاره نه دی چې په باران کې پتا دا واجب شي چې کور کې به لمونځ کوئ، یا په سخته یخنۍ کې در باندې دا واجب شي چې په کور کې به لمونځ کوئ. واجب نه دي بلکې تا ته مباح دي. او د دې دپاره قرینه څه ده چې دا امر د اباحت دپاره دی. د دې دپاره قرینه د مسلم شریف روایت دی. په مسلم شریف کې د حدیث الفاظ داسې دي لیصلی من شاء منکم فی رحله، لیصلی المنځ دې وکړي من شاء منکم د هغې خلکو چې اراده یې ستاسو نه فی رحله په کور کې، یعنی چې کله باران او سخته یخني وي نو ترک الجماعت رخصت دی او جمع ته تلل عزیمت دی. یوه ورځ امام ابو یوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه پوښتنه وکړه چې د سختو خټو د سختو چیکړو په وخت کې ترک د جماعت څرنګه دی؟ نو امام صاحب ورته وفرمیل چې لا احب ترکها، زه پرې ښودل نه خوښوم چې سختې خټې وي نو جمع ته ځمه. نو د دې نه معلومیږي شابسي چې د باران او د خټو او د یخنۍ په ټیم کې د جماعت پرې ښودل نفس رخصت دی، عزیمت دا دی چې جمع ته لاړ شي. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی، د فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا وضع عشاء احدکم، چې کله کېښودلی شي ډوډۍ د یو ستاسو، عشاء ډوډۍ ته وایي، ډوډۍ تیاره ده او ته وږې، و اقیمت الصلاة بل طرف ته د لمانځه دپاره اقامت وشو، فابدأوا بالعشاء، نو اول ته ډوډۍ وخوره، ولا یعجل او تلوار دې نه کوي، ښه په آرام دې خپله ډوډۍ وخوري، حتی یفرغ منه، تر دې چې د ډوډۍ نه فارغ شي. وکان ابن عمر یودع له الطعام، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته به ډوډۍ کېښودلی شوه، ویقام الصلاة بل طرف ته به د جمع ودرېده، اقامت به د لمانځه وشو، فلا یأتیها، نو دی به جمع ته نه تلو، حتی یفرغ منه تر دې چې د خوراک نه به فارغ شو. وانه لا يسمع قراءة الامام، د به ډوډۍ خوړه او د امام قرائت به یې اورېدو، نو اول ډوډۍ ده او بیا جمع ده.
امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای امام اعظم فی الائمه فرمای چې لأن یکون اکلی كله صلاة احب الی من ان تكون صلاتي كلها اکلا. هغه فرمای چې زه د ډوډۍ نه ټوله ډوډۍ لمونځ کما نو دا ما ته ښه ښکاري د دې نه چې د لمانځه نه ډوډۍ جوړه کړم. نو امام صاحب فرمای چې دا ښه ده چې د لمونځ نه د ډوډۍ نه لمونځ جوړ کړي او دا نه ده ښه چې د لمونځ نه ډوډۍ جوړه کړي. څه مطلب دا چې اول ډوډۍ وخوره او ځان لمانځه ته فارغه کړه. نو چې ډوډۍ خوري او ځان لمانځه ته فارغوي نو په دې ډوډۍ کې د لمانځه سوچ راغلو نو ډوډۍ نه لمونځ جوړ شو. نو په دې ډوډۍ م الله درته د لمونځ ثواب درکړو. نو ډوډۍ په آرام وخوره او خیال ته دا راوله چې لمانځه ته ځان فارغوم چې په آرام لمونځ وکړم. نو لمونځ هم شو دا ډوډۍ دې هم لمونځ شو. نو چې د ډوډۍ نه لمونځ جوړ کړم وای دا ښه ده او دا ښه نه ده چې د لمانځه نه ډوډۍ جوړه کړم. لمونځ راځئ وایي لمونځ وکړو چې ډوډۍ ته فارغ شو. نو لمونځ زر زر وکړو د دې دپاره چې بیا ډوډۍ وخورو. نو لمانځه کې دې هم سوچ د ډوډۍ شو. نو لمونځ نه هم ډوډۍ جوړه شوه ډوډۍ خواصې نه هم ډوډۍ ده نو دواړه ډوډۍ شو دواړه خوراک شو. نو دا وایي ما ته ښه نه ښکاري چې د ډوډۍ نه د لمونځ نه خوراک جوړ کړم او دا ښه ده چې د خوراک نه لمونځ جوړ کړم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. چې کله خوراک تیاری نو بیا لمونځ کامل لمونځ نه دی. اول خوراک وکړه کول ته لمونځ وکړي نو هغه ټول سوچ به د خوراک ته نو بیا د لمونځ کامل نه کیږي. ولا هو يدافعه الاخبثان او د هغه چام کامل لمونځ نه کیږي چې غټو میتیازو یا وړو میتیازو ټینګ کړي نو چې لمونځ کوي نو هلته میتیازو ټینګ کړي نو د ټول لمونځ نه میتیازې جوړې شوې. نو اول میتیازې وکړه ځان ښه صفا کا او بیا جمع ته راشه. نو اودسمات یو ځان صفایي ښه فارغ کا نو د اودسماتې نه هم لمونځ جوړ شو. هغې کې هم درته الله د لمونځ ثواب درکوي.